أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا صدقت يا رب العالمين. دی آیاتونو کې الله رب العزت تسلی ورکوي د دواړو جهانونو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، چونکې خبرې داسې تیرې شوې انسان دې زړه ته څه تکلیف ورسي وغیره، الله رب العزت اوس ته تسلی ورکوي. الله رب العزت ورته فرمایي ته خفه کېږه مه، داسې نه ده چې ګنې دا کافران یوازې ستا نه انکار کوي، دا اعتراضات ګنې یوازې پتا کوي، نه د دې نه مخکې چې کوم کافرانو هغې هم دکه شان په نورو پیغمبرانو باندې به م اعتراضات کول، او دکه شان د نورو پیغمبرانو ته چاته به ساحر وي، چاته به دروغجن وي، چاته به څه وي، د دې مخکې پیغمبرانو سره هم دا لوبې کړي دي. نو خیر دې ته خفه کېږه ما. الله فرمایي وکذالک هم دکشان جعلنا ګرځولي دي منګه، ګرځولي و منګه لکل نبي، وکذالک هم دکشان جعلنا ګرځولي و منګه لکل نبي د پاره د هر پیغمبر عدوا دشمنان من المجرمین د مجرمانو نه. الله رب العزت فرمای وکذالک هم دکشان جعلنا ګرځولي و منګه لکل نبی د هر پیغمبر د پاره عدوا دشمنان من المجرمین د مجرمانو نه. وکفا بربک او کافی دی ربستا هادیا هدایت کون کی و نصیرا و امدادی امداد کون کی. الله رب العزت دا کافی دی کافی دی الله رب العزت هدایت کون کی او امداد کون کی. نو خبره دی کی دادا خبره دادا چې رسول الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې ته خفه کېږه ما، دا یوازې دي تا چې تا ته کنځلې نه کوي، تا ته به دې ردې نه وي، دا دې مخکې پیغمبرانو ته ویلي. نو الله وایي موږ والله وګرځول معنه دا ده. الله رب العزت فرمایي چې دې له موږ اختیار ورکړو، د ښه او د بدو اختیار هر چا له الله رب العزت په ځمکه ورکړی دی. اوس د بدو طرف ته تګ وکړو، الله رب العزت والله چې دی د هغې طاقت ورکړو دی چې ته بدو پورې ځي، زه ستا خوښه ده چې څه کې کوه. الله هم دې وساتي. وقال الذين وای هغه کسان کفرو چې کافران دي لولا نزل ولې نازل نکړی شو علیه پدی پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې القرآن قرآن عظیم الشان جملة واحده دفعه واحده پایوزه باندې کذالک هم دکشان. د کافرانو بل اعتراض دا او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اعتراض کو. کافرانو وی دا قرآن به پایوزه ولې نه نازلې، دا به څه کوي چونکې دی په مدینه منوره کې یا د مکې معظمیم چونکې دی د یهودیانو سره دغلته به د هغوی ورسره تله راتلو وغیره، چونکې مکه معظمه چې دا بین الاقوامي سطح باندې دغه ټیم هم وه، خلق به راتله مختلف، نو دی به د هغې نه اورېده، حالانکې دا هم مشرکانو خپله هغې نه به یې اورېده چې به تورات په یو ځای را نازل شو، زبور را نازل شو، انجیل را نازل شو، نو دی ورته چې دا قرآن ولې په یو ځای دکه شان نه را نازلېده. نو الله رب العزت فرمایي کذالک هم دکه شان لنثبت، کذالک داسې وایه کالتورات والانجیل هغې سره، یا داسې ووایه کذالک هم دکه شان ټوټې ټوټې نازلو منګه لنثبت د پاره دی چې ثابت کو محکم کو به په دې سره فؤادک زړه ستا چې ستا زړه په دې سره محکم کو. ورتلناه ترتیلا، الله رب العزت فرمایي او منګه لولو دی قرآن پاک لره په دمه د ملوستلو سره. ورتلناه ترتیلا، او موږ لولو دی قرآن پاک لره په مزه مزه لوستلو سره. الله دې توفیق راکړي.
بل الله فرمای یا بل معنی وکا ورتلناه ترتیلا ای قراءة الحروف من مخارجها د دې چې کوم حروف دي د هغه ځای د هغه مخارجونه به دغه حروف ادا کې نو د ترتیل به دغه معنی شي یا ورتلناه ترتیلا او من دا قرآن پاک چې الله د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په ترجمه سره هغه وی ورتلناه ومن واضح کو دی قرآن پاک لرا ترتیلا په واضح کولو سره ولا یاتونک او دین راضی تا تا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بمثالن پیو شوبی یا پیو اعتراض سره دیتا تراتک نه گئی پیو شوبی او په اعتراض سره الا مگر جئنا کا منغراتک کوتا تا بالحق منگ راتلل کوتا تا په جواب د هغې سره چې شافی او کافی وي منگ داسې جواب تا ترړو بالحق کې چې هغه شافی او کافی د دې د اعتراض دپاره وي د اعتراض وکړو چې پیغمبر خو روټۍ نه خوري موږ ورله جواب ورکړو چې نه موسی علیه صلات وسلام هم روټۍ خوړله د نورو پیغمبرانو هم خوړله د اعتراض وکړو چې دا قرآن پاک په یو ځای ولې را نازل نه شو نو ګوره موږ جواب ورکړو دندان شکن مضبوط جواب هم ورکو چې دا د دې دپاره لنثبت به فؤادک چې ای پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستا زړه پې محکم شي په دې سره بلکې په یو ځای ټول احکامات راغلي وي نو خلکو ته به ګرانه وي دا خو په مزه مزه چې دي دا خلک چې دي په هغه معاشره کې نښتي او چې قرآن و احکامات رال نو هغه رو رو په مزه مزه به یو حکم راتلو هغې سره دي دغه سیس قبول کړ الله دې راله توفیق راکړي نو الله وی ولا یاتونک او دی راتګ نه کوي تا ته بمثلن په اعتراض او په شوبې سره الا جئناک مگر من راتګ کوو من راتلل کوو تا ته بالحق په شافي او کافي جواب د هغې سره و احسن تفسیرا او په بهترې تشریح سره بهتره تشریح موږ وکړو الذین دغه کسان یحشرون را جمع کولی بشی علی وجوههم پړ مخې دوی الی جهنم جهنم تا اولئک دا کسان شر ناکار دی مکانن په اعتبار د زگی سره په اعتبار د ځای سره و اضل خطا دی سبیلا په اعتبار د لارې سره گمراه دی په اعتبار د لارې سره ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر اور گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر خبر ادا اللہ رب العزت فرمائی وی دغه خلق دی د قیامت په ورځ باندې به درې ډلې وي یو به داسې وي چې هغه گویا حدیثو کې راځي چې په سورلی به لکه د برق تیز تیریږي د پولیس ورات په پول باندې پوی به هم نه تیر وي دویم نمبر به داسې وي چې هغه په خپلو خپو باندې روان وي دا به لږ کمزوري مؤمنان وي دریم نمبر به داسې وي چې هغه به پړ مخې ګرځي او په دې باندې به روان وي او لاندې به ګزار شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی وایي دا په دې مخ باندې به خلک څنګه ځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل څنګه چې دغه رب العزت په خپو کې طاقت د تلو ایښی دی نو دغه رب چې دی دا په مخ کې هم طاقت ایښودی شي چې سړی به په مخ باندې ځي الله دې وساتي الذین دغه کسان یحشرون چې جمع کولی بشي علی وجوههم پړ مخې دوی الی جهنم جهنم ته نه علی وجوههم نسکور به وي پړ مخې به وي او راښکلې به شي الی جهنم جهنم ته الذین دا کسان یحشرون جمع کولی بشي علی وجوههم پړ مخې دوی الی جهنم جهنم ته اولئک دا کسان شرون بدتر دی ناکار دی مکانن د ځای په اعتبار سره دا ټکانه ډیره بده ده و اضل سبیلا و اخطأ سبیلا او لارې خطا کړي د لارې نه گمراه دی او گمراه دی د لارې نه ولقد آتینا یقینا ورکړو منګه موسی سیدنا موسی علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام تعال کتاب تورات وجعلنا معه وګرځولې مو د سره اخا هرور د هارون سیدنا هارون علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام وزیرا معاون مشیر ملاتړ الله رب العزت فرمای چې د ضرور وزیر هغه ولا ملاتړ ګرځوي نو وزیر بچی دا به د مشر ملاتړ نه چې هغه په ګناهونو کې نورم شي سیوا کوي
فقلنا نو من ورته ویل من دې دواړو ته فرمایل فقلنا نو من ورته وی چاته اذهبا دغه دواړو ته اذهبا چې لاړ شي دواړه الی القوم هغه قوم الی القوم قوم ته الذین هغه کذبوا چې تکذیب کړی دي بیااتنا زمنګ د آیاتونو لاړ شي هغه قوم ته چې زمنګ د آیاتونو یې تکذیب کړي دروغجنې ګڼلي زمنګ آیاتونه هغې لره ورشه فرعونیانو لره نو الله وایي د فرعونیانو سره مې بیا څه وکړو فدمرناهم بس هلاک و تباه مې کړو دوی لره تدمیره په هلاکولو سره دا مې تباه و برباد کړو په تباه کولو سره الله هم دې وساتي الله وایي یوازې دا نه دا دې ته مثالونه ورکړه چې چا نه ده منلې دا نتیجه ده الله وایي وقوم نوح او قوم د سیدنا نوح علیه السلام لما په هغه وخت کې کذبوا الرسل چې دي دروغجن وګڼل پیغمبرانو لره دي خو صرف د یو نوح علیه السلام تکذیب کړو دا چا صرف یو نوح علیه السلام یې نو منلی او الله وی کذبوا الرسل چې تکذیب یې وکړه د پیغمبرانو نو معلومه دا شوه چې اهانت د یو پیغمبر دا اهانت د ټولو پیغمبرانو دی انکار د یو پیغمبر نه دا انکار د ټولو پیغمبرانو دی انکار د یو آیات نه د قرآن عظیم الشان انکار د ټول قرآن نه دی الله وی وقوم نوح او قوم د سیدنا نوح علیه السلام لما په هغه وخت کې کذبوا الرسل چې تکذیب یې وکړه د پیغمبرانو اغرقناهم نو موږ غرق کړو دوی لره وجعلناهم او هم ګرځول دوی لره هم ګرځول دوی للناس دپاره د خلکو آیتا نشاني په هغه وخت کې چې دوی تکذیب وکړه د پیغمبرانو اغرقناهم غرق هم کړو دوی لره وجعلناهم اوم ګرځول دوی لره للناس دپاره د خلکو آیتا عبرت واعتدنا او تیار کړي مو دي للظالمین د ظالمانو دپاره عذابا الیما عذاب دردناک ظالمانو دپاره عذاب دردناک تیار کړي دی الله رب العزت ته موږ په خپل فضل سره وساتي عذاب دردناک داسې دی چې د دنیا اور دی په سرمن باندې لګي دغه اور دی ډایرکټ چې دی هغه په زړه باندې سیرورت کوي ډایرکټ چې دی په هډوکي باندې ورځي هغه چې دی ستا ویلي کوي او ستا سوځي الله هم دې وساتي په خپل فضل سره وعادا او عادیان و سمود او سمودیان الله وی هلاک هم کړو عادیان او سمودیان عادیان چې دام هلاک کړو د هود علیه السلام قوم و سمود او د صالح علیه السلام قوم دام هلاک کړو و اصحاب الرس او صاحب او مالکان د کوی الله رب العزت فرمایي چې کوم د کوی مالکانو هغه موږ هلاک کړو نو اوس کاکا د کوی مالکان کم خلکو یا خدا قوم د شعیب علیه السلام دی چې د شعیب علیه السلام چې کوم قومو دی سره چې کوم د دوی چې کوم کوی و هغه ته مراد دی وی دغه قوم چې الله رب العزت فرمایي چې دا ما هلاک کړو او یا د قوم شو یا د کوی نه مراد چې اصحاب الرس رس چې دا کوی ته ویل شي دی خو ما توجه ساتي راغونډيږي بس اصحاب الرس د رس نه مراد چې دا څه شي دی کینا دغه بس د رس نه مراد چې دی هغه کېره د رس نه مراد چې دا یو کوی دی علامه بغوی رحمه الله را نقل کړی دی په معالم التنزیل کې چې دا علاقه و د حضرموت او دې کې بیا عاشوره یا غالبا یا دې ته نږدې یو بل نومو هغه علاقه و پکې او په دغه علاقه کې پیغمبر راغلی حنظله بن صفوان علیه السلام د به د خپل قوم ته بار بار تبلیغ کو بار بار به تبلیغ کو حکومه د وړې نه شړې نه جوړېدله هغې ایمان نه راوړو نو دې قوم ورته صلاح وکړل خپلو کې یا د ته خو بل څه کار نشته خو چې بار روزو نو هم راته وایي چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وی دې خو راته چې بار روزو هم وایي چې خلکو کلمه ووایې لا اله الا الله وایې کامیاب بشئ چې بازار ته ځو هم دې لګیایي چې ستاسو یو ذات دی د هغه سره څوک شریک مه جوړوئ واحد لا شریک ذات دی یو معبود هم دی نو دې خو هر ځای کې دا خبرې کوي راځئ چې ځان ته خلاص کړو نو ټولو ورته صلاح وکړله او لرې ده د قوم نه بار ځنګل کې یو کوی و کوی زمونږ د اوبو خو داسې
بره سطح کې راوځي. نور چې کوم د ریګستانونو یا بعضې علاقې د هغې چې وګورې په شپږ سوه فوټه کې اوبه راوځي، لاندې وي اوبه ډېرې. نو علماو لیکلي چې دا کوهي ډېر زیات ژور و. دې ته دغه حنظله بن صفوان علیه السلام خپل پیغمبر وروویشته، دې کوهي ته خپل پیغمبر وروویشته او بیا یې په خوله باندې په ده باندې په دې دومره موده کې صرف یو کس ایمان راوړی و، حبشو نه و، تک تور و د رنګه، هغه پې صرف ایمان راوړی و، حبشو، نور هیڅ چا ایمان نه و راوړی په قوم کې. او په هغې باندې غټ کېښوده چې دې نه شي اوچتولی. نو حنظله بن صفوان علیه السلام به لاندې و او دا خپل ملګرې دا چا چې بې ایمان راوړي دې به راته ده به د بره نه هغې کې سره و، په هغې باندې به روټۍ ور اچوله او بیا یې ورته یوه پیروي صاحب که څه طریقه باندې به زه هم ځان ته روغ ورځم. هغه ورته نه وایي ما خو ځان نه دی غورځولی، زه خو دې اچولی یم او ته چې ځان روغ ورځوې نو دا خودکشي شوه، داسې مه کوه. خیر بیا سره چې پس دې وي چې راځئ تماشې خو وکړو چې هغه څنګه دی. نو دوی ورته آواز وکړه د بره نه، د بره نه ورته آواز وکړو وایي کیفه، وایي څنګه یا حنظله. نو هغه ورته لاندې ووایي ای خلکو، د لاندې نه ورله آواز ورکړو یا ای خلکو ستاسو رب او معبود دا یو ذات دی، الله رب العزت دی، بل څوک شریک مه جوړه. ورته ووایي ته خو موږ پسې چې دی دا کوهي نه موازونه کې او ته دلته هم درنه نه یو خلاص. نو دا کاڼ بره نه یې پې کاڼي ورګزار کړه، کاڼي به یې ورویشته خورې تر دې پورې چې دغه کوهي یې بند که مکمل او خپل پیغمبر یې پکې ژوندی ښخ کړ. چې ژوندی یې ښخ کړ نو الله رب العزت د اسمان نه اور را نازل کړو، هغې سره یې دې وسوځول کړو. د دې وجې دا خبره یاد وساتئ، دا موږ چې دا مچې سیز وو یا چې دې اوبو ته یو سیز ګزار کړو نو دا اختیار بنده ته ګورې نشته، دا ګناه ده. په اور سیزل ستا د یو سیز نشته، ښه دکه شان ژوندی سیز اوبو ته ورګزارول دا ده عام بنده دپاره دا ګناه ده، دا د الله خاص سره دا به الله رب العزت دا عذاب ورکوي. وعادا و عادیان و سمود و سمودیان و اصحاب الرس او مالکان د کوهي و قرونا او امتونه بین ذالک په منځ د دې کې کثیر ډېر. الله وایي نور مې هم ډېر امتونه د دې په منځ کې هلاک کړي دي. زمونږ د هیپتو دا تاریخ چې وګورئ نو دا اوس چې دي آثار ماثار روباسي په دې ځایونو باندې بلا اقوام تېر شوي دي او الله وایي لکل قوم هاد، هر قوم ته مې هادي رالېږلي. ممکنه ده چې خلکو د هغه نه منلي د پیغمبر عذاب. نو الله وایي په منځ کې وقرونا بین ذالک کثیرا او د دې په منځ کې نور ډېر امتونه راغلي دي. الله وایي وکلن او د هر یو دپاره ضربنا بیان کړي دي منګه له وکلن ضربنا او د هر یو دپاره منګه له د دوی دپاره بیان کړي دي الامثال مثالونه. وکلن ضربنا او د هر یو دپاره بیان کړي دي منګه له د دوی نه الامثال مثالونه. وکلن تبرنا او هر یو د دوی نه منګه هلاک کړي دي تدبیره په هلاکولو سره. الله رب العزت فرمایي او هر یو د دوی نه موږ هلاک کړي دي په هلاکولو سره. نو الله رب العزت موږ د هلاکت نه بچ کړي. کوشش دا پکار دی چې نیک اعمال وکړو، د بدو نه ځان بچ کړو. خدای ته رانه رضا شي. الله دعا جهانو خیر منصب کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي، الله دیندار تقوادار پرهیزګار هم جوړ کړي، الله حاضر جمع وبهي. الله د چا په زړه کې څه قسمه یا الله حاجتونه د دین مطابق الله ټول حاجتونه پوره کړي. الله تعالی سوال کو، منت کو، گزاری کو، الله د هر قسم امتحاناتو نه بچو ساتي. الله که د رزق وي، که د روزګار وي، که د کور وي، که نور څه قسم امتحانات وي، الله مونږ ته بچو ساته. الله د عافیت زندگی منصب کا. الله د شهادت مرګم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزي مبارک سر نصیب کا. الله تعالی ناراضه شي. الله کامل اتباع د شریعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ نصیب کا. الله د دوار جهان کامیابی کامرانی و رحمتون هم نصیب کا. آخر وقت دا عظیم کلمه نصیب کړي لا اله